الله الرحمن الرحيم. باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات. یو چاته د نکاح پیغام لیږلی شوی کمې زنانه ته هغې ته مخطوبه ویلی کیږي. د نکاح پیغام ته خطبه ویلی کیږي. پرون تیر شوي موږ ورته پښتو کې جرګه وایو. نو چې په کومه جنۍ باندې په کومه ښځه باندې جرګه شوي وي د نکاح دپاره، نو که سړی هغې ته وګوري د نکاح نه مخکې د دې څه حکم دی، نو په دې کې د ائمه مذهبونه مختلف دي. د اهل ظواهرو مذهب پکې دا دی چې مطلقاً قتل ورته حرام دي. امام مالک او بعض نور ائمه هغوی ورته مکروه وایي، خو زمونږ د احنافو مذهب دا دی، دې باب کې احادیث راځي چې د کم جنۍ او هلک واده کیږي او دی د نکاح نه مخکې یو بل ته وګوري، بهتره ده، مستحب طریقه ده. خو صرف مخ او لاسونو ته کتلی شي بس، او یو پیره کتلی شي، بار بار نه. نو دا لیدل مستحب دی، بهتره ده. خو که په خپلو سترګو باندې څوک ونه ګوري او د هغې دپاره مثلا د هلک د طرف نه زنانه لاړې شي د جنۍ کتوله، او جنۍ ویني او بیا دته ووایي چې په دې رنګ او په دې کیفیت باندې وه، داسې د جنۍ د طرف نه څوک راشي او هلک ویني او بیا هغه ته ووایي چې یاره په دې رنګ او په دې کیفیت باندې و، نو دام کافي دي، په خپله خامخا لیدلې ضروري نه دي. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، زه چې د الفاظ ویم دې ته لږ توجه کوئ نو بیا به تاسو د عبارت زده کیږي. فقال اني تزوجت امرأة من الانصار. دې سړي ویل د الله نبي ما د انصارو د یوې ښځې سره نکاح کړې ده. اردت التزوج، مطلب یې دا دی چې هغې سره ما د نکاح کولو اراده کړې ده، ځکه چې نکاح یې ورسره شوي نو بیا خو خامخا اسم ورته ګوري، بیا د نبي علیه السلام د دې خبرې فایده څه شوله چې ورته وګوره. نو مطلب دا دی چې دا وایي چې ما د هغې سره د نکاح کولو اراده کړې ده. قال فانظر الیها، نبي علیه السلام ویل ورته وګوره. اینی وینا فإن فی اعین الانصار شیئا، د انصارو د ښځو په سترګو کې شیئا یو عیب دی. اول دا زده کوي چې رسول الله مبارک ته څنګه پته ولګېدله چې د انصارو د ښځو په سترګو کې عیب دی. نو دا خبره به تاسو وایي چې یاره رسول الله مبارک ته دا پته لګېدلې وه د خپلو بیبیانو په واسطې سره، د کور والو ورته ویلي زنانو یا په وحي سره. خو ظاهره دا ده چې په یو کلي کې څوک اوسیږي نو خامخا دا جینکۍ وي، وړې وي، ستر پرده نه کوي او بیا غټیږي، نو هغه نبي علیه السلام په وړوکوالي باندې لیدلی وي یا د پردې نه مخکې زمانه کې لیدلی وي. د شیئا نه مراد دا دی چې د دوی دا سترګې داسې خړې غونته کې شني د انصارو، یو تکې شني. نو دا تکې شنې یو حسن دی، بعضې خلک یې خوښوي، او تکې تورې خو عام خوښیږي، خو د دوی سترګې به داسې وي چې داسې خړې شنې غونته کې به وي، شوندروزي غونته کې رنګ. نو دغه یو عیب ګڼلی کیږي، اگر چې بعضې خلک هغه هم عیب نه ګڼي، خو زه به هر صورت په عربو کې د عیب ګڼلی کېدلو. دویمه فی اعین الانصار شیئا، د دې مطلب دا دی چې د انصارو د زنانو په دې سترګو باندې دا غالبا زیز مې ورته ویلی کېږي، که څه دا د سترګو دا کم پوستکی چې را بندیږي، نو اکثر چې دا سړی بوډا شي یا ښځه بوډۍ شي نو دا داسې راکوت شي، ښکته راشي، نو دقه شي د شي نه مراد دقه عیب دی چې دا پوستکی په دې سترګو باندې داسې ښکته راغلی. والله اعلم. وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تباشر المرأة المرأة. اولنی المرأة دا مرفوع دی، فاعل دی، دویم مفعول دی. نو لا تباشر المرأة
یو زنانه دی د بلې زنانه سره مباشرت نه کوي، معنا ورسره دی جوختیږي نه په غیر د کپړې نه، چې په منځ کې کپړه نه وي، یعنې په بدن باندې جامې نه وي، نورې کپړې نه وي، نو یو بل سره د خپل بدنونه نه ټچ کوي. فتنعتها لزوجها چې وی خپل خاوند ته صفتونه کوي چې بدن یې ورسره ټچ شي او د یو بل د بدن حرارت، ګرمایش او هغه پوسوالی ورته معلوم شي، او بیا دا قمقلې بې وقوفه زنانه د دې صفتونه د خپل خاوند په مخ کې کوي چې داسې ښځه وه او داسې پوس وجود او داسې ښایسته وجود نو کانه ینظر الیها، نو گویا چې دا خاوند یې هغې طرف ته ګوري، نو چې دا ښځه ورته صفتونه کوي داسې دی لکه چې دا خاوند ورته په خپله باندې ګوري. نو پردۍ زنانه ته چې ګوري نو په زړه کې قسمه قسم خیالات راځي، فتنې او فسادونه پیدا کیږي، نو ښځه به د خاوند په مخ کې د نورو ښځو صفتونه نه کوي، نه به سړی د ښځې په مخ کې د نورو جنکو د نورو سړو او نارینو صفتونه کوي. وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل الى عورة الرجل، یو سړی دی د بل سړي عورت ته نه ګوري، د نوم نواله تر زنګونه پورې دا د سړي عورت دی او د ښځې ټول بدن عورت دی. ولا المرأة الى عورة المرأة، او نه د ښځه ګوري د بلې ښځې عورت ته. ولا يبذل الرجل الى الرجل في ثوب واحد، یو سړی دی د بل سړي سره نه متصل کیږي په یو کپړه کې، په یو جامه کې. پخوا زمانه کې به چې خلک سملاستنو هغه کپړې به داسې وي چې هغه به شلېدې خرابېدې به، نو عموما به چې اوده کېدل نو کپړې به یې ویستلې، په ځان باندې به یې څادر کمبله راچوله، نو چې داسې کپړې ویستلي او سملي اوده کېږي نو په یو کمبل کې د دوه کسان نه اوده کېږي. ولا تبذل المرأة الى المرأة في ثوب واحد، او یو زنانه د بلې زنانه سره نه جوختېږي په یو کپړه کې چې په بدن باندې کپړې نه وي، چې په بدن باندې کپړې وي نو بیا خیر دی چې فتنه او فساد ته نه پیدا کېږي، که یو ځای سملي په یو کمبل کې نو خیر دی. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا خبردار لا يبيتن رجل عند امرأة سيب، یو سړی دی د سیبې ښځې خواته شپه نه تیری. سیبې نه مراد دا نه ده چې خامخا واده کړی شوي وي، بلکې مطلق زنانه مراده ده چې دا ځوانه وي، جوانه بوډۍ نه وي. الا ان یکون ناکحا، او مگر که دا سړی داسې وي چې د دې سره نکاح شوي نو بیا ورسره شپه تیرولی شي. او ذا محرمن، یا رحم محرم وي، معنا دا چې د دې ښځې سره همیشه دپاره نکاح نه کیږي، لکه پلار رور بچې. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ځان وساتئ والدخول على النساء، ښځو باندې د داخلېدلو نه، یعنې چې په یو کوټه کې په یو مکان کې یو زنانه یوازې ده نو د دې خوا ته مه ورځئ. فقال رجل یا رسول الله، یو سړي ویل ای د الله نبي ارأیت الحمو، ته ما ته خبر راکه د لیور په باره کې. اصل کې حمو لیور ته ویلی کېږي، خو مراد د دې نه د خاوند ټول رشته دار دی سوا د پلار او د زوی نه، یعنې د زنانه دپاره د خاوند چې کوم رشته دار دی نو که د خاوند رور دی هم ته حمو ویلی کېږي، که دارنګې ترې دی، د تره زوی دی، ورارې دی وغیره، دا ټول پکې راځي. ښه نو دا خو داسې دي چې دا خو د خاوند د کور خلک وي، نو که دا راځي او زنانه ته کور ته داخلېږي، قال الحمو الموت، لیور خو د ورندار دپاره مرګ دی. مرګ څنګه ورله مرګ دی؟ یعنې مطلب دا دی چې یو زنانه د پردي سړي نه پرده کوي نو خامخا به کوي، خو د دې نه زیاته پرده به دا د لیور نه کوي، او په دې وجه باندې چې د پردي سړي سره تعلقات ساتل یا د هغې سره زنا کول دا ډېر یعنې مشکل کار دی، ګران کار دی، خطرې پکې ډېرې وي. او لیور خو چونکې د ورندار سره آزاد وي، په کور کې اوزي راوزي، نو هغه سره داسې غلط تعلقات ساتل بیا دی ته ډېر آسان وي، نو ځکه لیور د ورندار دپاره دا د مرګ په درجه کې دی. نو انتهایی په احتیاط کې به په کور کې اوسیږي، یو ورندار به د لیور په مخ کې ښې کپړې ناچوي، سر به نه سر تورئ، دارنګې که اودس کوي مټې رابډې کوي وغیره، دا به نه کوي، غټ څادر به یې د ځان نه تاو کړی، کولو به نه ګرځي، هغه سره به خنداګانې نه کوي، گپ شپ به ورسره نه لګوي، او په سفر باندې به ورسره نزي د پلار که یا ډاکټر له یا چرته. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم سلمة د رسول الله بیبی د مسلمانانو مور ده، دی اجازت وغوښتو د نبی علیه السلام نه فی الحجامة، په حجامه کې، حجامه ښکر ورته ویلی کېږي زموږ په اصطلاح کې. پخوا زمانه کې به داسې وه چې په کال کې به خلکو عموما 2 پیرې کولو په دې سپرلي او په مني کې، یا به کم از کم 1 پیره خو یې کولو په سپرلي کې، یا به څوک بیمار شو نو د خاص بیماری دپاره به یې کولو، د هغې به خپل ماهرینو نو یو ځای به ورله زخمی کړو، مثلا دا زنګون، دا ملا یا پتون کوم ځای
دا بیا داسې لږ لږ په پتري باندې ووالو زخمي به کو نو بیا به پې باندې ښکر کېښوستلو او ځان ته بیا سا ټینګې راښکله په هغې باندې بیا تې وینه ویستله. اوس زمانه کې هم شته دی خو اوس د هغې دپاره جدید آلات دي اسباب دي ډاکټران یې کوي نو د صحت دپاره ډېر مفید دی. نو ام سلمه رضی الله عنها د رسول الله نه اجازت وغوښتو چې زه به حجامه وکړم فامر ابا طیبة ان یحجمها نو رسول الله امر وکړو ابو طیبه ته چې دې لره حجامه وکړه. نو په دې کې یو قسم سوال رالی چې دا ابو طیبه خو نارینه دی او زنانه چې حجامه کوي نو خامخا بدن خو به کولاوی که نه په ملا به ورله حجامه لګوي یا به ورله د بدن په بله حصه باندې لګوي نو یو پردی سړی څنګه زنانه ته حجامه لګولی شي. نو قال دا راوي وی جابر رضی الله عنه انه کان اخاها من الرضاعة حسبت زما ګمان دا دی چې دا ابو طیبه د ام سلمه رضاعي ورورو او غلاما لم يحتلم یا داسې الکو چې لا بالغه شوی نو. دا خو د خپل ګمان مطابق ویلی دي چې زما ګمان دا دی چې دا به یا رورو او یا به دا نابالغه الکو. خو تاسو دام ویلی شئ چې که چېرته ورور یم نو او نابالغه الک هم نو نو بیا هم چونکې ډاکټر ته د ضرورت مطابق یو اندام کولاوول دا جایز دی. وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة ما د رسول الله مبارک نه تپوس وکړو د اچانک نظر چې مثلا یو ښځه او سړی یو بل ته په مخه باندې ورشي او اکدم په یو بل باندې نظر ولګي او زر نظر بیرته واړی نو فامریني ما ته رسول الله امر وکړو ان اصرف بصري چې زه سترګې واړوم. یعنې نبی علیه السلام ما ته ویل چې که چېرته ستا په پردۍ زنانه باندې سترګې ولګي ډایرکټ نه نظر واړوه. نو دا اچانک چې کوم نظر ولګېدو دې کې ګناه نشته. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المرأة تقبل في صورة شيطان زنانه چې درته مخامخ را روانه یم په صورت په شکل د شیطان کې ده وتدبر في صورة شيطان او دا چې درنه واپس روانه واپس کیږم په شکل د شیطان کې ده. که مخامخ درته راځي دام د شیطان په شکل کې او که واپسۍ کې درنځي نو دام د شیطان په شکل کې. څه مطلب یې دا دی چې که دا مخامخ را روانئ هم د دې سره شیطان ورسره دی او تا ته داسې اشارې درکوي په دې زړه کې درته داسې وسوسې اچوي چې هغې طرف ته دې مایله کوي او که دا واپس تا نه روانه ده بیا هم شیطان تا ته داسې اشارې درکوي چې تا د هغې طرف ته مایله کوي نو به هر صورت د دې سره شیطان وي او نارینه هغې طرف ته مایله کوي. وروستو حدیث کې بیا نورو وضاحت راځي چې کله یو زنانه د کور نه راوځي یا بې پردې راوځي نو شیطان په هغې باندې خپل یو د زینت او د ښایست څادر راخور کي. داسې څادر پې راخور کي که دا زنانه هر څومره بدرنګه وي خو د نارینهو په نظرونو کې ښایسته ښایسته ښکاره کوي. نو رسول الله مبارک فرمای اذا احدکم اعجبته المرأة چې کله تاسو یو زنانه ته وګورئ او دا درته ښایسته ښکاره شي مثلا تاسو ورته تعجب وکئ فوقعت فی قلبه او د ده په زړه کې د هغې نه کومې وسوسې پیدا شي کوم غلط خیالات پیدا شي فلیعمد الی امراته نو دی دې لاړ شي خپلې کور والا ته خپل کور ته دې راشي خپلې ښځې ته دې میلاو شي فلیواقعها هغې سره د جما وکړي فإن ذلک یرد ما فی نفسه نو د ده په زړه کې چې کوم فاسد او غلط خیالات راغلي هغه به هغې سره ختم شي. الفصل الثالث عن جابر رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المرأة یو کس په تاسو کې یو زنانه ته د نکاح پیغام ورولېږي خطبه ورولېږي پیغام د نکاح فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاحه که چېرته ستاسو دا طاقت وي چې ورته وګوري الا ما يدعوه الى نکاحها هغه چاته چې د هغې نکاح ته دعوت ورکوي یعنې د هغې سره نکاح کول غواړي نو فلیفعل دا دې وکړي نو چې د نکاح پیغام یې ورلیږلی او هغه هم نکاح طرف ته مایله شوي نو که طاقت یې وي د کتلو نو یو نظر دې ورته وګوري. وعن المغیرة بن شعبة قال خطبت امرأة ما یو زنانه ته د نکاح پیغام ورکو خطبه مې ورولېږله فقال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم هل نظرت الیها ما ته رسول الله فرمیل تا ورته کتلې دي لیدلې دي ده قلت لا ما وی نه ما خو ورته نه دي کتلې ما نه ده لیدلې قال فانظر الیها ورته وګوره یو نظر یې وینه فانه احرى ان یؤدم بینکما
دا یو پیر لیدل یو نظر لیدل هغې لره دا ډیر نږدې دی دیتا چې ستاسو دواړو په منځ کې به الفت او محبت پیدا شي. یعنی که تاسو یو نظر یو بل ته وګورئ نو په دې یو نظر سره به ستاسو په زړونو کې د یو بل سره مینه پیدا شي. بیا کله چې ستاسو د واده ټیم راځي نو ستاسو هغه محبت به نورم بړاو شوی او سیوا شوی. عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قال رأى رسول الله صلی الله علیه وسلم امرأة رسول الله مبارک چرته یو زنانه ولیدله اچانک یې په باندې نظر ولګېدو فاعجبته نو هغه زنانې خوښه شوله. انسان دی په زړه کې خامخا داسې راځي نو چې اچانک نظر یې په باندې ولګېدو نو د هغې سره په زړه کې خیالات راله. فاتا سودة نو رسول الله کور ته رالی د سودې رضی الله تعالی عنها کور ته. حضرت سودا د رسول الله مبارک بیبي ده د خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها د وفات نه پسې د دې سره نکاح کړې وه. نو د دې کور ته رالی وهي تصنع طیبا او دا په دغه وخت کې ناسته وه خوشبويي جوړوله. پخوا به دا بازارونو کې عطر نه میلاوي د زنانو به په کور کې جوړول نو دا ناسته وه عطر یې جوړول. وعندها نساء د دې سره څه ښځې وې فاخلینه نو هغې دا فارغه کړله یعنې دا زنانه ترې نه پاڅېدلې ووتلې دا یوازې پاتې شوله. فقضا حاجته نو رسول الله مبارک ترې نه خپل ضرورت پوره کو جما یې ورسره وکړله. ثم قال به وفرمیل ایما رجل رأى امرأة هر یو سړی چې په تاسو کې یو ښځه ویني تعجبه چې د خوښ شي فليقم الى اهله خپل کور ته دی لاړ شي. فإن معها مثل الذي معها ځکه چې ستا د ښځې سره هغه څه دي چې د دغه پردۍ ښځې سره دي. وعنه عن النبي صلی الله علیه وسلم قال المرأة عورة ټوله زنانه چې دا عورت دی نو عورت ما درته ویلي دا د عار نه دی مطلب یې دا دی چې د دې ښکاره کول بد لګي او سړي باندې یو قسمه عیب راځي نو زنانه ته عورت ویلې کېږي ځکه چې دا بې پردې ګرځي نو دا یو عیب دی. فاذا خرجت کله چې دا د کور نه راوځي استشرفها الشیطان اصل کې استشراف دې ته ویلې کېږي چې څوک داسې لري څه شي ته ګوري او په دې تندي ورته لاس کېږي په تندي لاس کېږي داسې څه شی ویني نو دې ته استشراف ویلې کېږي. نو دا شیطان دا ښځه داسې کي چې خلک ورته په تندو باندې لاسونه ږدي او ورته ګوري. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة یو نظر پسې بل نظر مور پسې کوا. یعنی مطلب دا دی چې کستا په یو زنانه باندې نظر ولګېدلو ډایرکټ نظر واړوه او دوباره ورته مه ګوره. فإن لك الأولى نو ستا دپاره د اولنی نظر دی دغه درله جایز دی وليست لك الآخرة خو دا دویم نظر درله جایز نه دی. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم عبده امته کله چې په تاسو کې یو کس خپل وینځه خپل غلام ته په نکاح سره ورکي فلا ينظرن الى عورتها نو بیا دې دا مالک د دغه وینځې عورت ته نه ګوري. یعنی اوس په ده باندې پابندي ولګېدله چې کله غلام ته په نکاح سره ورکړه نو بیا به ورته دی نه ګوري. وفي روایت فلا ينظرن الى ما دون سرته د نوم نه ښکته دی ورته نه ګوري وفوق الرکبة د زنګون نه بره. وعن جرهد رضی الله تعالی عنہ ان النبي صلی الله علیه وسلم قال اما علمت ان الفخذ عورة تا ته دا پته نشته چې دا پتونم عورت دی. یعنی دا زنګون موږ ورته د زنګانه سترګه وایو دام عورت دی د دې پټولم فرض دی ښکاره کولی ګناه ده. وعن علي رضی الله تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال له یا علي لا تبرز فخذك تخپل پتون او دا زنګون مخ ښکاره کوه ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت او مد بل چا پتون ته ګوره که د ژوندي انسان پتون دی او که د مړ انسان دی نو مد ژوندي پتون ته ګوره او مد مړي ته ګوره مخ خپل ښکاره کوه. وعن محمد بن جحش رضي الله تعالى عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر رسول الله مبارک تیریدلو د معمر په خوا باندې و فخذاه مکشوفتان او د دا پتونان چې دا ښکاره کېده یعنې دا د زنګانه سترګې کوله وي. قال یا معمر غط فخذیک دا خپل زنګونان دا پتونان پټ کا فإن الفخذین عورة ځکه دا پتونانم عورت دی. وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ایاکم والتعری تاسو ځان وساتئ د بربنډېدلو نه
د ځان نه د کپړې اوچتولو نه ځان وساتئ. فإن معکم من لا یفارقکم، ځکه تاسو سره همیشه داسې څوک دی چې هغه تاسو نه جدا کیږي نه، یعنی د الله رب العزت په نظر کې استئ تاسو، او بل تاسو سره فرشتي دي کرامن کاتبین چې هغه تاسو نه جدا کیږي. الا عند الغائط، مگر د غټ او د سماعت په وخت کې تاسو نه جدا کیږي. وحين يبذر الرجل الى اهله، او په هغه وخت کې جدا کیږي چې کله سړی خپل ښځې سره خپل کور والا سره یوځای کیږي، جما ور سره کوي، نو داتې جدا کیږي. نو فاستحيوهم، دا غي نه حیا وکي، واکرموهم، او دا غي فرشتو عزت وکي، ځانونه بربندوي مو. وعن ام سلمة رضی الله تعالی عنها انها كانت عند رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې حدیث مقصد دا دی، خلاصې دا ده چې څنګه د سړي د پاره پردی زنانه ته کتل دا حرام او ناروا دي، دغه شان د زنانه د پاره پردو نارینو ته کتلم حرام او ناروا دي. نو ام سلمه رضی الله عنها فرمایي چې زه او حضرت میمونه د رسول الله مبارک خواته ناستو، اذ اقبل ابن ام مکتوم، چې ابن ام مکتوم د رسول الله مبارک یو صحابي دی، لون صحابي دی، په سترګو باندې لوندو دی را روانو. فدخل علیه، نو دی پر رسول الله مبارک باندې داخل شو، ان د نبی علیہ السلام خواته راله. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم احتجبا منه، رسول الله دی بیبیانو ته فرمایل چې تاسو دوانه د دنه فرده وکي. فقلت یا رسول الله الیس هو اعمى لا يبصرنا، ولدارون نه دي سمون خونيني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعمياوان انتما، ولتاسو دوان مړاندې استي، لستما تبصرانه، ولتاسو غنيني، اني که اغه تاسو نيني او پسترګو باندې لوندې، نو تاسو خو اني کنه، نو مختنه واړوي چې تاسو تم نخکاری. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك، تخپل عورت پټ کا محفوظ اوساتا، الا من زوجتک، مگر د خپل خزنه خیر دې کا هغه ورته وګوري، او ما ملکت یمینک، یا د خپل وینځونه. قلت یا رسول الله افرایت ان کان الرجل خالیا، تما ته خبر راکه که چرته سړی بالکل یوازې دی، نو کبه خپل عورت کولاو کی. قال نبی علیہ السلام فرمایل فالله احق ان یستحیا منه، الله ډیر لایق دی د دې خبرې نه چې د دنه حیا وکړي شي، نه کستا خواته ایسو کم نشته، نو الله خوشته کنه د الله نه حیا کوا. وعن عمر رضی الله تعالی عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم قال لا يخلون رجل بامراه، یو سړی د نه یوازې کیږي د یو پردی خزې سره، الا کان ثالثهما الشیطان، مگر دریم د دې سره شیطان وي، یعنی چې داسې دوه کسان نارینه او زنانه را یوځي شي چې د دې په خپل منځ کې نکاح کیږي، د یو بل نه پردي دي، چې هغه د تر اولاد دی، مثلا لیور او رندار دی، هر څوک چې دي چې دوه را یوځي شي، نو دریم د دې په منځ کې شیطان ګرځي را ګرځي، د دوانو په زړونو باندې حمله کوي او غلط خیالات په زړونو کې ورچي. وعن جابر رضی الله تعالی عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم قال لا تلجوا على المغيبات، تاسو د هغه خزو کورونو ته مه ورځئ د کوم خزو خاوندان چې په سفر کې وي او غایب وي، چې واده شوی او خاوند دې په کور کې نوی غایب وي، نو د هغې خواته تاسو مه ورځئ. فإن الشیطان یجري من احدکم مجرى الدم، ځکه شیطان چې دی ګرځي را ګرځي ستاسو په دې وجودونو کې په شانته د ګرځېدلو د وینې، څنګه چې ستاسو په بدن کې په رګونو کې دا وینه ګرځي، دقه شان پکې شیطان هم ګرځي را ګرځي. نو داسې ښځو ته مه ورځئ چې د هغې واده شوی او خاونې غایب وي. نو که یو ښځه داسې وي چې د هغې واده نه وي شوی، نو د هغې زړه بالکل په قلار وي، په آرام باندې وي، او داسې خیالات یې په زړه کې ډېر کم راځي، ځکه هغه عادي نه وي. خو چې کله واده وشي او د خاوند سره عادت شي او بیا خاوند ته نه غایب شي، نو چونکې د دې په زړه کې خو د خاوند سره چې کم میل جل دی، کم میلاوېدل دي، هغه ټولې خبرې اترې د دې په زړه کې وي. نو چې کله پردی نارینه د دې کور ته راشي، نو دلته شیطان په زړه کې بیا هغه سوچونه او خیالات راولي. قلنا ومنک یا رسول الله، مونږ ویل د الله نبی دا شیطان ستا په وجود کې ګرځي؟ قال ومني، او چې په ما باندې شیطان داسې مسلط و، ولکن الله اعانني علیه، لیکن الله رب العزت زما مدد کړی دی د شیطان په مقابله کې. فاسلم، نو هغه مسلمان شوی، ان ما مسلمان کړی دی، یا فاسلم معنا دا ده چې زه نه الله محفوظ ساتلی ما. وعن انس رضی الله تعالی عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم اتى فاطمه بعبد قد وهبه لها، رسول الله مبارک فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته غلام را وستلو چې هغه ته هبه کړو. وعلى فاطمه ثوب، او په فاطمه رضی الله تعالی عنها باندې داسې یو څادر او کپړه وا
چې لګورکوټه صادر وړلو پټوا اذا قنعت به راسها چې کله به په سر پټول لم تبلغ رجليها نخبو ته به نه را رسیدله و اذا غتت به رجليها چې کله به خپې پټول لم تبلغ راسها نو سر ته به نه رسیدلو ان داسې لو پټوا چې سرې په پټېدو خټول بدن په نه پټېدو نو دی کوشش کو چې دا په خپل ټول بدن پټ کی فلما را رسول الله ما تلقى هر کله چې رسول الله قتل چې دا فاطمه سمره په تکلیف کې شوله په مشقت کې شوله قال انه ليس عليك باس بچي خیر دې باک نه کوي ته خامخا ځان په مشقت او په تکلیف کې ما چوا انما هو ابوك وغلامك دا خوستا یو پلار ان زه خوستا پلار ما او دا د غلام دی نو کته زمنګ نداسې پرده ونه کې غړ صادر د ځان نه راتاونه کې نو خیر دی الفصل الثالث عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث رسول الله مبارک د دې سره وو او په دې کور کې مخنثو اجړا چې ورته ویل کیږي یو داسې وی چې خلقتن پیدایشي هغه خبریم د جنکو په شانته کوي او بالکل چال چلن ګرځیدل د جنکو په شانته مون خلک ورته ربړی وای یو خدا سی وی پیدایشي تور باندې نو هغه خو کچرته زنانت نفرده ونه کې نو خیر دی یو داسې وی چې هغه اصلا ناری نه وي خو ځانې جوړ کړی داسې وي لکه په دې زمانه کې چې دا کم اجړاګان وي دا ګډاګانې کوي او څه کوي دا عموما داسې وي چې دا پوره ناری نه وي خو صرف د ډمتوب د پاره د ځان نه ښځې جوړې کړي نو فقال لعبد الله ابن ابي اميه نو دی اجړه عبد الله ابن ابي اميه ویل اخي ام سلمة چې دا د ام سلمة رور دی یا عبد الله ان فتح الله لكم غدا الطائفه کچرت الله رب العزت سبا طائف فتح کړلو ان تاسو په طائف باندې غالب رالی او فتح شو فاني ادلك على ابنه غیلان نو زبتا ته په طائف کې د غیلان لور وخېمه د غیلان لور بدرته وخېمه مطلب دا دی چې که طائف فتح شلو نو خلق خو خامخه الته غنیمتونه راجمع کوي کنه نو زه به تا ته په دې کې یو جنۍ اوخېمه یو ښځه چې هغه ابن غیلان ورته ویلی کیږي فانها تقبل باربع وتدبر بثمان دا چې مخکې راځي نو په څلورو راځي او چې شاته ځي نو دا په اتو سره ځي مطلب دا دی چې دا دومره چاقه د دومره چاقه چې کله دا تا تر روانې نو د دې په وجود کې چې دا کم کوتونه جوړ شوي داسې غوټې پکې جوړې شوي څلور به درته ښکاري خو چې کله داسې روانې ته ورته د شا نه ګورې نو اته غوټې به د دې په وجود کې ښکاري اینې چاقه ده فقال النبي صلی الله علیه وسلم لا يدخلن هؤلاء علیکم زنانو تی ویل چې دا اجړاګان نور تاسو کورونو ته مو پرېږدئ د دې نه مخکې خو د رسول الله مبارک خیال دا چې دا اجړاګان داسې وي چې دوی خو د زنانو اډول پروا نه کوي نه د دې خبرو نه خبري خو دې حرامي چې دا خبره وکړله نو نبی علیه السلام زنانو ته ویل چې دا به کور ته نه پرېږدئ د دې نه به پرده کوئ وعن المسور ابن مخرمة قال حملت حجرا ثقيلا ما یو درون کاڼې راواخستو یو ګټه مې راواخستله درنه وه فبين انا امشي سقط عني ثوبي زراوان منومان زما صادر پریوتو فلم استطع اخذه نمان شو راخسته زکه یو درنه ګټه می پوګه باندې پرتا فرعاني رسول الله زوري د مفقال لخذ عليك ثوبك کپلو چت کزان نه راتاو کا ولا تمشوا عراتا بربن مګرځي وانایشه رضی الله تعالی عنها قالت ما نظرت ما ندی کتلی او ما رأیت ما ندی لیدلی فرج رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله مبارک عورت لرقت اسکلهم ان خزو خاوند د یو بل عورت تکتیشی خو کنه ګوري ډیره بهتره وعن ابي امامه عن النبي صلی الله علیه وسلم قال ما من مسلم ينظر الى محاسن امراه اول مره یو مسلمان چې د زنانا محاسن ته وګوري ان کوم چې د حسن زین دي ان مخ دی یا د سنور غاڼي دی بنگلی منگلی وغیرہ دا یې چولی په اول ځل ورته وګوري ثم يغض بصره او بیت نخپل نظر واړی او به ورته نه ګوري الا احدث الله عبادتا مگر الله رب العزت بدته داسې عبادت ور نصیب کی یجد حلاوتها چې دی بد اغه خون محسوس کی ان د عبادت مزه ورته الله ور نصیب کی وعن الحسن مرسلا قال بن غني ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته دا خبره را رسیدلې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت کړي دي الناظره په کتون کې باندې ان په هغه سړی باندې چې پردو زنانو ته ګوري یا د خلکو عورتونو ته ګوري والمنظور الیه او په هغه لعنت کړي دي چې کوم ته قتل شي ان که هغه زنانا چې کورا روانه وي د نارینو په مخ کې نارینه ورته ګوري نو په دې نارینو باندې رسول الله لعنت کړي خو په دغه زنانه باندې لعنت کړي دي چې ولې د سړو مخ ته بے پرده
راځي. وصلی الله علی النبی.